بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ د جی حدیث هم من ستر رسولی وکنه د مسلمان سړی مؤمن صالح نه چې پرشتي روح ویسی دا غي بیان شوی و. اوس چې د کافر نه روح وړي دا غي بیان را دګي. فرمایي قال نبی علیہ السلام فرمایي صلی الله علیه وسلم. نور مفهوم بار بار تیر شوی تاسو پیږئ که خلاصي ته ضرورت نشته. وان العبد الكافر یو کافر بنده چې اذا كان في انقطاع کله چې وی دا کټ کېدل د دنیا نه و اقبال من الاخره یو اخرت ته متوجي کیدو کی ایمان وفات کیږي نزل الیه من السماء ملائکه راشد ته د اسمان نه ملائکی مونږ ویلو بعضی خلکو ته دوا بعضو ته ډیره راشي سود الوجوه د تور مخونو والا ملائکی وی. اصل کې ملائکه مخونه تور نه الله پاک کی د ګناهونو په وجه کوم سزا ورکړي دغه په وجه مخونه ول دغه شان کی معهم المسوح د دې سره ټاټو نه ښه ټاټ پیږي ټاټ اسکول کې بچی کې مخ کې ونګه نه سره کمزوري کپڑے چی فیجلسون منه مد البصر اټراټ به مرچا ته نه ملاوي دلو چې بس کولونو خپل به څنډلو درځوز بجوړو چا بونی و دغه به موږ زینو کې چا ونه واسي بناستو ما سکول صرف کچیت نه پورې ویلې دي کچیت نه مطلب ز سکول کې یو کلاس هم نه پاشوي حالانکه دوه درې کال وتلې ورکوټ خبره یقین وکړ سره راتله ویل ورکوټ دی لکه ورکوټ ته قرآن واوري نه بس کوم لا ورکوټ دی به ورور ساسه تللم بس دغه کلاس په لو مټول پیجندل او سبوري پیجنې مې د مليسه هم پکې مستقیم مليسه ایم دغه کلاس په لو راټول ما پیجندل زګه ور سره ناستو نو بس هغه ټراټ بچا د ځای میلاو شو چا ته به میلاو نشو دغه شی چی کنه کمزورې کپڑا ابيزان سره وړي د پاره د کفن فیجلسون منه مد البصر دغه نیک سړی کی مو دا برشتي بکینی ددنه د نظر د وګدوالي یعنی کوم ځای پورې نظر لګي دومره لري وکینی اول تم ویلیو چې به ملک الموت راشي د روح وستلو د پاره دلتم ثم يجيء ملك الموت ببراشي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه التم داسي وسر سر بكيني فيقول ملك الموت دوس روح توي ايتها النفس الخبيثة اي خبيث نفسا اخرجي الى سخط من الله اوزا غسید الله پاک تا الله غسید ځان برابر کا دا خبرم کړي و چې معلومیږي د روح دا جسم لري لطیف جسم لري صلاحیت پکې د دخول او د خروج او د پورته تللو وخت تللوي. قال نبی علیہ السلام فرمایي فتفرق فی جسده د وجه د ویرنا او د وجه د دین چې بد بغنی چې دا بدن نوزي نو دا روح دا نفس دا بغډ وډ شي بجسد کې خور بشي لکه وسله چې چانه پټيږي کنه دغه شان ویریږي چې هو تلمنو خیر منشتا فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف اے بدس سختي به تر لري کی لکه کندرتار پیجنې کنه غنا کندرتار دا چې بلمده وړی کی داخل کی اوبه ته بزور را کا ځان سره څومره وړی را بار کوي نقشان به بالفرض کا وخی را بار کولی د بدن نه سی ولا را بار کړي وي فینتزعها د ملک الموت با د نفس را بار کی رجدا کی کما ينزع السفود لکه څنګه چې هغه کندرتار چې دا را لری کیږي من الصوف المبلول دا غتور علم دی وړینا فياخذها لند دا ملک الموت بدا نفس دا روح دا واخلی څنګه چې واخلی فإذا أخذها لم يدعوها بريدي بيزان سرنا في يدي بلاس كي طرفة عين دا نظر دا سرق دا عرب عمرا حتى يجعلوها تردي چه دا نوري برشتي بدا روح دا نفس واچي في تلك المسوحي بدغا تاتونو كي او بيبتي بدبويزي سمرا بدبوي لکه یو مردار چې بس مخدز مکه پرتی او بدبوی تیزی کنه دا ټولو نه زیات بدبویدار شي چې بس مکه پروت وي دا غینه هم زیات بدبوی تیزی
وتخرج منها أزيب دينا كأنتني ريحي جيفة أغبت هوا يعني بدبيد مرداري وجدت چې موجود شي على وجه الأرض ناغين ممتزيد سي فيصعدون بها بر روان کی فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا نہ پرشتے با نہ دے کافر نفس سره نه تیریږي په یو ټولګي د ملائکو باندې مگر دغه ملائک به ورته وایي دغه ملائک به وایي ما هذا الروح الخبيث څه خبيث روح دی ما ویل استفهامي معنا کوي لکه تعجب نه استفهامي دا د چا خبيث روح دی فيقولون ورته جواب کې به ویل شي مرشته به ورته جواب کې وایي دا خو فلان کې ابن فلان کې دی کنه او کم نوم به والی باقبح اسمائه دغه قبیح نوم التي هغه قبیح نوم کان یسمى بها فی الدنيا چې دا په دنیا کې مسمى کېدلو حتی ينتهى به الى السماء الدنيا تر دې چې دې سره به ورسیږي د دنیا اسمان ته مخکې حدیث کې مو کنه باب دنیا ته موږ ویلي باب دنیا معنی څه ده چې د دنیا ولکه اسمان دی غي دروازې ته ورسیږي فيستفتح له نو طلب د کلاوالي به وشي د بارا الکه ور کلاو کوي فرشتي بالک نه وي خلاص ما خپل لهجه کې ویل نو فلا يفتح له نو ورته کلاويږي دی روح ته دې صورت کې ثم دې ځکه نبی عليه السلام د آیات ولوسلو ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط نبوت گلاوی دی دروازې د اسمانونو ولا يدخلون الجنه جنت بم نه داخليږي حتى يلج الجمل او د دیو جنت ته داخلي دل تدا سنا ممکن دی لکه څنګه چې داخلي دل د اوخ في سم الخياط بسوري د ستنه کې ناممکن وي فيقول الله عز وجل بوته فرمای اكتبوا كتابه في سجين دد عمل نامه ولیکي بسجين کې في الارض السفلى كما جبلان د زمکه کې ما تاسو ته ویلو علیین دا یو دفتر دی د برشتو مبارک دفتر دی او د اسمانونو نبر د عرش دلان دی او د نیک اعمال ال تلکل کیږي ها پرشتي ال دوړي نو د نیکو خلق روح دال ترسي به وبشي بدن ته او هغه نه بس به سوال جواب پرون تیر شوی وکنه د روح چې د سجین ته سجین مونږ ویلو او زمکو نلان دی جهنم په یو حصہ کې دی اعمال ال ټول د بد اعمال د کافر ولتي روح یې مل تلال شي هغه زنه تعلق جوړ شي لکه څنګه چې قاضي داسې کوي عدالت کې داسې کیږي چې د صحیح خلکو کاغذونه په یو ځای کې خځې کیږي د بد خلکو کاغذونه په بل ځای کې نقش اندل تمي فتطرح روحه د روح برا وغرزول شي طرحا برا وغرزول شر برنه بکثر وغرزي بين بيل السلام د آیات ولسلو ومن يشرك بالله څوک چې د الله سره شرک کوي د ځان داسې حالات کو داسې لکه وسله چې اسمان نه راو غرزيږي او په دې هوا کې مرغۍ پر را غټ شي او غوخې ته نه جوړ کی او هلاکی کی او هوا یو طرف ته بل طرف ته والو زیوی ورځي شرک سره داسې هلاکی څوک چې شرک د الله سره وکي فکان نما خرّا وې چې دا راو غرزیدلو د اسمان نه فتخطفه الطير او چپټکو دلره مرغو صلبې کو یو جن چپټه بل جن او تهوي به الريح یا غرزید لره هوا في مكان سحيق بيولري مكان کې لنډه دا فتوا د روحه في جسده روح جسد ترا وبشي معلومیږي جسد ته روح وبس کیږي ختم شبرين وینه وبس کیږي اگر چې ما ویلو پرون شباز علماء وي د بدن یو ویسیتا حافظ ابن حجر رحمه الله ویني مې ویسیتا او ما تاسو ویلي مولا علي قری رحمه الله وي سیدا د مستول بدن تر منتقل شي مکمل کنه راځي تعلق جوړ شي کا رابطه قائم شي وياتيه دي وخت وتراشي ملکان دو برشتي نکیر منکر فيجلسانه كيني فيقولان له ورتوي من ربك فيقول ها دا ها چې دا کنه دا
د تحیر او د ویرې په وخت کې چې سړی ګډ وډ شي کم کلمات وایي دقه شان به وي څه وایي چې نه پوهېږو دماغ کار نه کوي خلک وایي که نه دقه شان بد حالت کې وایي لا ادري ما د بدن شته فیقولان له ما دینک فیقول ها لا ادري فیقولان له ما هذا الرجل. دریم سوال دغه سړی پیژنې الذي بعث فيكم کوم چې په تاسو کې راغلی دی مګر له امید کې ویل له امید کې اسم اشارې نه بس که چرې معرفه راشي او عالم وي نه به خبر وي که نکره راشي او هغه ام خبري نو خبر ولا اعراب به یو کړي اسم اشارې نه بس معرب بالله راشي نه به څلور قسمه اعتبار دی ولا یو د خبریت هم نه کمزوري راي ده او بل دا چې دا صفت دي اسم اشاري دا غیر رب ورکه بل چې بدلی دا غیر رب ورکه بل چې مبینی ولا خاطف بیان ولا قصې ګورې وته کوم دې لاړې دې يرش ما هذا الرجل دا سړی څوک دی دغه سړی الذي بعث فيكم کوم چې پتا سو کې را لګلې شوی دا خبره مخکې کړې و بعضي علما فرمایي د نبی له سلام به ورته مصور شي دا سړی او بعضي وی صفات به ورته بیان شي دغه سړی فیقول وی بها حال ادرینی بجنم فینادی منادن یو منادی باواز وکي د اسمان نه ان کذب دروغي ویل فافرشوه من النار هي بجندلو خیمانه په نه راوړ فافرشوه در بار فرش جوړ کړي د اورنا وافتحوا له در بار ګلاو کې دروازه ورته فياتيه نرازي بدتا من حرها داغي ګرمواله او سمومها او داغي ګرمه هواګانی مطلق ګرمواله ګرمه هواګانی سموم او حر مطلق ګرمواله ويضيق عليه قبره قبر بدمانه تنکلی شي حتى تختلف فيه اصلاو د دې بر حد تر دې پوری چې مختلف بشي په دې قبر کې د پختې د څه مطلب مختلف یو بلکې بوردن نشي وياتيه رجل یو سړی ور تراشي قبیح الوجه بد مخوالا بدرنگ مخوالا قبیح الثياب بدرنگ قبیح کپڑوں والا کرکجن مخ کرکجن و کپڑوں والا منتن الريح بد بوی والا فيقول دا ورتوي ابشر بالذي يسوءك دي مړي ته وي زیر حاصل کا نام د بار د داغه ته سزا ورکول ده ځکه د زیر خونه دي خلک یو سره وي چې لکه مبارک دې شګانا ازي خو دې بل شوی دی هغه اصل کې سزا مت ورکي به دې خبره کې وتعار ورکي کا یعنی خلک په کلمات باندې خلکو له تکلیف ورکي ډېر منافق خلک اکثر جراحات السنان لا حتى يام ولا يلتم ما جرح اللسان داسې دیګه جراحات السنان لا حتى ګوري ابشر زیر حاصل کبل الذي باغ شمانی يسوك جتا تا غم جن کئ هذا يومك الذي دا استا ورځ د هغه كنت توعدو چې تا سره به وعده کېدله تا خو نه منله فيقول دا به ورته وایي من انت کسی پرېږده ته څوک یې مخ خو دې راته د شر ښکاري فوجهك الوجه يجيء بالشر مخ د هغه کس دی چې په شر باندې راځي زیری نه راوړي فيقول دا ورته ورته وایي انا عملك الخبيث بالکل همدغه شان دستا بد عملي ما فيقول ربي نبوي الله لا تقيم الساعه قیمت مقایم او هغه قیمت قائم کا مؤمن صالح وي ځکه هغه ته پته و چې دلته کامیاب شوم د اول منزلت دی رسو به کامیاب ما او ته پته لري چې دلته ناکام شوم د رسو سزاګانې دینم زیات دي همدا صحیح د خو چې مخ کې لاړ نشي وفي روايه النحو په روایت کې دا شان راغلي دي خور سره دا زیات شوی دي وزاد فيه اذا خرج روحه کله چې د مؤمن صالح روح اوزي صلى عليه كل ملك دعا کوي د رحمت در بار هر فرشتہ بین السماء والارض وكل ملك هر فرشتہ چې باسمانونو کې اسمانونو عظمکو کوم مینس کې چې داغه هم او کوم چې باسمانونو کې دیغه
وفتحت له ابواب السماء دربار کلاو شي دروازې د اسمان. ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله. نبی یو دروازې والم برشته دی، یو دروازې برشتیم مگر هغه دعا کوي د الله نه. د څه خبري الله نه مطالبه کوي، یا الله دا روح زمنګ په طرف راولي. ډېر مبارک روح دی. ایو رجب روحي لکه مل مرضی کنه محبوب غټ سړی خلک زمنګ په طرف راول زمنګ کور کې به دمو کوي کنه وي. دا صحیح ده ها، دا د برکت د بار خلک د شان کوي. هم يدعون الله د الله نه بغواړي. ایو رجب روحي چې عروج وشي وختل وشي بروح د سره من قبلهم د دیو په طرف. یا ایو رجا چې الله وخیږي روح د دیو په طرف، د دیو په طرف، د دنه د دیو په طرف. وتنزو نفسه او اوزي وستل شي روح نفس د کافر، یعنی د کافر مع العروق د رګونو سره تاسو به سختي اوزي کوی چې رګونه ولر وستل. فيلعنه كل ملك هر برشته بدل لعنت وي بين السماء والارض يو وكل ملك هر برشته چې کوم باسمان کی دعا. وتغلق ابواب السماء او بند وتشي دروازې د اسمانونو. ليس من اهل باب یو دروازې ولا برشتیم چې دی نیغه الا وهم يدعون الله مگر د الله نه دعا کوي. الله یو رجا چې ودینه خېجول شي روح د دیو د طرفه من معنی مراوله خو قرآن ته وګوره خلک وي ول تک من به طرف رانه ولي الله تبوي الله دعا وکي من به طرف مراوله. دا خو قرآن ته چې وګوره دا چې ما ویل نه خپل منځ کې سم محاوره ویله تاسو به شولې مخکې راځي. وان عبد الرحمن بن كعب بن نبي قال لما حضرت كعب الوفاه اتته ام بشر. دا قسم برون کړي و تاسو بر لګو ګورئ چې علیین کې د نیکو خلقو د مؤمنانو صالحینو روحونه جمع شوي قلار یلتا مزی کوي کا څنګه جمع شوي. نو د بعضي علما ورایي دا ده چې د شنو مرغو په ججورو کې د دې روحونه واچول شي او د شنه مرغۍ د دیو د بارزر په گاړي ورلې لیپ کاټري قلاري به کې ګرځي او مزی کوي. دیونه مونږ په دې مې و باندې ګرځي راګرځي او چې کله آرام کوي د عرش دلان دي قندلونه دی هغه تراشي او څوک وي چې بینه شنه مرغۍ ته جوړي شي ججورو کې نه شنه مرغۍ ته جوړي شي او قلاري ګرځي راګرځي مزه کوي. مولا علی قاری رحم الله کی تطبیق کوي. د شاعرای نقل کړی دا چې د شهداو هغه په ججورو د شنو مرغو کې چول شي هغه ور لزرف فی سواری به ورلا پارام سره به دغه مرغو کې سواری کوي. او د نورو مسلمانانو سیدار چې نورو مسلمانانو صالحین روحونه بم دسي خو هغه نه به شنه مرغۍ جوړی شي نه صحیح په دا خبره مې مر سره کړې و چې دا کوم نوې روح لال شي هغه ارواح سره ناغو د استقبال کوي هغه د دینه تپوس کوي دنیا کې خلک څنګه او بلانکې څنګه تیر شوی کنه مخکې حدیث او دا نوې روح چې کله لاړ شي نو د ژوندو خلکو چې د مر نه مخکې په دغه ارواح باندې د سلامون ویلي دي هغه سلامونه ملته رسي. هلکه روح بلانکې ته باندې خو بلانکې سلام ویلو کا والله غم ویل چې کې مزو کې وي او دی وی علیک علیه السلام څنګه وسړی یار خو کنو نه ګمالي کول کنه خو مړ ټکه ټوکه کوله سبق ویلو غرامي ته نه وسکو تاسو راسي کنه دا چې باقاعده د بوسونه بکیږي کنه خو سم غب لګول خو بهر حال هغه شانت بوسونه بکیږي. څوک وفات دي څوک نه دلته نه دی راغلي څه شو وفات خو با سجین ته تللی دا قسم برون کړو وکنه. مقصدی خبره مې دا په دې حدیث کې نبی له صلوات و سلام بیان کړی دا چې وسله وفات کیږي ورته ویل چې ما سلام خپلان کې وفات شوه د بلار مې د اورور مې د زیمې د نیکه مې د باغ باندې مې سلام وړاندې کا پلان کې نیک استاد دی انیک سړی دی استاد دی صحابي ودایت کی ګوري. وان عبد الرحمن ابن كعب نبی قال لما حضرت كعب هر کله چې حاضر شو كعب رضی الله تعالی عنہ تا الوفات كعب رضی الله عنه صحابي دی عبد الرحمن ابن كعب زوی دی تابعی دی
یو صحابیانه ولرالا اتته ام بشر دا ولرالا بنت البراء دا حضرت برا لور دا ابن معرور نام نیک صحابیه دا صحابہ سم نیکی ندت وی فقالت یا ابا عبد الرحمن ان لقیت فلانا قبلان کی سره د ملاقات وشو پلار وته یادی برا ابن معرور یزی وته یادی بشر فقرا علیه من السلام دا غدت باغ باندې مانه رب سلام پیش کا نو حضرت کعب ورته وی الته منګ بخپل سزا جزا مبارک مصروف او مشغولی یعنی بدی سوچ کې وای چې موږ ته سزا ملاویږي د خپل اعمالو کنه ثواب برات ملاویږي کامیاب وي که ناکام وي په دې فکر سوچ کې وي لکه امتحاني نتیجې په ورځ باندې چې سړی ګډ وډي چې اوس څه به کېږي نو ډېر چې تم سوچنې ټوله توجه یې هغې ته څوک ورته څه وایي جواب کوي به نه موزګار زه ډېر په بد حالت کې یم وایي که نه وایي نو دا مو ته وایي زه خو به هلته خپلې نتیجې څخه مخامخ کېږم زه دې ته څه توزګار یم چې سلامونه په خلکو پیش کوم ګورئ فقال وتوي غفر ان لقيت فلانا فاقرا عليه مني السلام فقال حضرت کعب ورتوي غفر الله لك الله دې ستا مغفرت وکي یا ام بشر نحن اشغل منقب بخبل اعمال باندې بخبل جزاګانو باندې مشغول وي من ذلك دین چې خلکو باندې سلامونه پیش کوم فقالت دی ورته جواب کی ویل ام بشر یا ابا عبد الرحمن اما سمعت رسول الله اذا نبی علیہ السلام نه دی اوریدلی یقول چې نبی علیہ السلام فرمایل سی فرمایل چې ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر د مؤمنانو ارواح شدیده په مرغو کې شنو مرغو کې تعلقو هغه بچریږي به شجر الجنه د جنت په باغونو کې ونو کې نرسي په سمانه شواله ته مؤمن صالح سړی ستاد نتیجه انتظار سره څه کار دی تاسو ته نتیجه خو الریډي کامیاب نتیجه ده او ته بل تر خیره سره مشغوله بده کې نه چې زه به کامیاب یم که ناکام ته کامیابی نو ته به ښه وزګارې دي ته چې زما سلام پیش کړي لنډه داره ما به خبره پوه نه شوې ښه به فارغې لست مما يشغل عن ذلك تنی دا هغه چا نه چې به په دې قصو کې مشغوله وي بل انت ممن ورد فيهم هذه الكرامه ته خو د هغه خلکو نه یي چا به باره کې چې دا کرامت راغلی کوم کرامت چې ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر دا به په مرغو کې شنو کې تعلقو دا به سریږي به شجر الجنه د جنت په باغونو کې ونو کې تتعلق باشجارها سریږي به وتمتع باثمارها دا غید میوونه به فی داخلي په یو حدیث کې راغلی ان ارواح المؤمنین فی حواصل طیر دا به په ججورو د مرغو کې شنو مرغو په ججورو کې به ګوره دلته رسې رالی که نه او دا به جنت کې سریږي د هغې میوې به خوري د هغې اوبه بسکي او بیا به د سونې قنادیلو لذي کوم چې تحت العرش دي هلته به آرام کوي علامه قرطبي رحمه الله فرمایي وذهب بعض العلماء الى ان ارواح المؤمنين كلهم في الجنه ارواح به ټول جنت کې البته قبر کې کم جسد دغه سره به تعلق وي کا یعنی انه غیر مختص بالشهداء دا خبر صرف د شهداونه دي ټول وي ولذلك سميت جنة المأوى حکم دې چې ارواح جمع کی هغه د جنة المأوى وي ټول خلق غزي ذکر تأوي اليها الارواح ورتزيني سي او دا د عرش تلان دي فيتنعمون بنعيمها دا غي نعمتونه مزيلي او دا غي خوشبوګانې به خوشبو هغه بوی کوي قال القاضي وفيه بديك دليل لأن الارواح باقيه لا تفني الک ارواح شری دا فنا کیږي نه کا صحیح رائے دار چې وسله وفات شي روح فنا کیږي نه روح لا قایمي په عالم برزخ کې او کله چې عالم برزخ ختم شي قیامت قایم شي نو روح ختم نه اب دوباره به راځي نو الله پاک دنیا ختمي دنیا کې چې ټول ختمي کله من علیها فان ارواح خو دنیا نه بری به او عرش نه لاندې انا ختميږي قایمي فنا کیږي فینعم نو نعمت به محسن حاصلې او عذاب به مسیء او دې کې قرآن هم راغلی او اثار هم راغلی دا قصې مرقات کې دي تاسو به خبره پوه شولې کوم ځای ته ورسېدلو قال بلا دا دې اورېدلی نه دی وایي چې اورېدلی مې دی قالت دا ورته وایي فهو ذاک همدغه دی که نه الفضل والکرام الذي
یرجا لک ذاک ستاره پرون دغه امید کیږي کنه دغه دی فتكون انت فی غایه السرور والحبور ته خو به خوشالو کی مشغوله بنئ په حدیث کې دلیل له بده خبره چې ارواح به لیکنه دي لیکلي چې ارواح به څه باقی وي کا پناه کیږي بنا د بعضو خلکو راي دا د ارواح به پناه کیږي خو سید غنه ده ملي سي دلته بل مسله ده دا تنسیخ ورته وي تاسو ماته لګ متوجه شئ یو اعتراض دی اعتراض زاره چې کله دا روح په ججوره د شنو مرغو کې شي دا خو د روح اهانت دی وګوره ویله د مرغۍ په ججوره کې لاړې دا غي تابع شګوره مرغۍ کم غوازي دامزي جواب داري مولوی صاحب مرغۍ تابع نه دی مرغۍ ورلما ویل ضرب دی هلیکاپټر دی ولا مرغۍ بده د تابع اوغه سامو مرغۍ نه ده چې د اهانت دي او د اعزاز د پر الله د سکی او بل رایدار چې مرغۍ په ججوره کې بني ما تاسو ویلو عین مرغۍ ته جوړیږي بل اعتراض دا دی چې دینه معلومیږي چې تنسیخ شته نسخه د روح نسخه عقیده صحیح ده بعض خلک دی هغه د نسخه قایل دي هغه دا چې وې څوک وفات شي بد اعمال کړي هغه کنورټ شي کنورټ سپیتا خرته یو بد حیوان ته هغه د دنیا کې به تکلیفي بدی طریقه هغه ته سزا ملاويږي او که خسړی هغه روح یو خشي ته کنورټ شي باچا ته مزي کوي به نه رسي به دا خبره غلطي دي ښا د دین دلیل نسی وګوره کنه مرغۍ تلاړې موږ وای مرغۍ کم کسان چې دا خبرې کوي او خود سره اخرت منی نه موږ د اخرت خبرې کوو هغه هو څو دوی عالم برزخ منی نه موږ خدای خبرې کوو حدیث منی نه څنګه استدلال کوي به هغه حدیث منی استدلال دی به څنګه کوي هغه دلیل نه دی برحال روح قائم وي صرف به تور ظرف هغه مرغۍ ولا نو روح قائم وي کنورټ کیږي نه ستا وانه انا به عمده عبد الرحمن خپل بلار د حضرت کعب نه روایت کوي انه کان يحدث دا حدیث بیانولو ان رسول الله چې قال فرمایلی انما نسمه المؤمن اگر روح د مؤمن چې نسمه بدن او روح دواړو د ویدل ته صرف روح مراد دی طيرون دا به مرغۍ وي ګوره اندې کې دلیل دی چې ججوره کې بني بلکې څه به وي یعنی مرغۍ وي تعلق دا بتسریږي په شجر الجنه کې حتی يرجع والله في جسده يوم يبعثه چې وبس کې دی روح لره الله پاک د سړي په جسد کې ټول پټولا دا قید وسره لګو کني به وای چې وګور کنه روح تعلق د جسد سره او قیمت پر ځي جوړيږي نه به لګو سزا او د جزاء لپاره ټول برا منتقل کیږي قیمت پر رواه مالك والنسائي والبيهقي في كتاب البعث والنشور وعن محمد بن المنكدر قال نا تعبید کا وجب حضرت جابر مانی داخل شم دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت حالدا چغه حالت موت کی وفات کېدل فقلت موت والاقراء على رسول الله السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ما سلام ولا تاسو پوه شولې بس یې